الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو، ډاکټر ذاکر نایک د کفارو د دینونو مطالعه کړې ده، لیکن محققین علما او خصوصا په دې ورځو کې به تاسو زموږ د استاذ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس حفظه الله بیان اوریدلی چې عقیده، فکر او نظر د ذاکر نایک د جمهور سلفو نه منحرف دی. ذاکر نایک نه کوم مستند عالم دی او نه مفتی، بلکې ډاکټر دی. هغه پی ایچ ډي ډاکټر نه دی بلکې ایم بی بی ایس ډاکټر دی، لیکن د کفارو د دینونو مطالعه کړې ده او د هغوی سره مباحثې کوي او په دې ضمن کې مسائل، غلط مسائل او غلطې فتوی بیانوي. عقیده، فکر او نظر د جمهور سلفو نه منحرف دی. زمونږ بعضې ساده لوح مسلمانان وایي چې ذاکر نایک د کفارو سره مباحثې کوي، خو ګوري ورونو د دې مباحثو په وجه عقیده، فکر او نظر نه سمیږي. مباحثې جدا شی دی او عقیده، فکر او نظر جدا شی دی. علماء حق د ذاکر نایک د عقیدو، فکر، نظر او فتوو سره مخالف دي. ذاکر نایک ډېرې غلطې مسئلې بیان کړي دي او ډېرې غلطې فتوی ورکړي دي. د دارالعلوم دیوبند په شایع شده فتوا کې هم تفصیل کتلی شئ. مثلا ذاکر نایک وایي چې د وشنو د برهما په ذریعه د الله را بلل جایز دي. اسلام اور عالمی اخوت صفحه 3 حالن کې وشنو برهما د هندوانو شعار دی او د دې الفاظو په ذریعه د الله را بلل هیڅ کله نه دي جایز. دارنګې په یو ځای کې ذاکر نایک وایي چې د حضرت عمر فتوی به مونږ د قرآن او د سنت په رڼا کې معاذ الله چک کوو، نو د دې ټامي څه حیثیت دی چې د حضرت عمر فتوی چک کوي. د نور ویکټوریان وایي چې حضرت عمر معاذ الله 50 فتوی د قرآن او سنت نه خلاف ورکړې وي او دیم هم داسې وایي. نو ته په قرآن او سنت ښه پوهېږي که حضرت عمر ښه پوهېدو چې ته د حضرت عمر فتوی چک کې، نو ستا حیثیت خو به د حضرت عمر نه معاذ الله بری. حالن کې د حضرت عمر فتوی او مسئلې مستقل دین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. همدارنګې په یو بیان کې وایي چې الله پاک وایي صرف شرک نه معاف کوي، او بیا وایي چې که یو څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت معاذ الله نه مني، نو هغه ته هم جنت ته د تللو چانس شته. حالن کې 1% چانس هم هغه ته نشته، بلکې رسالت یوازې نه، په ضروریاتو د دین کې چې د یو نم څوک منکري، نو هغه ته 1% چانس هم جنت ته د تللو نشته. دارنګې د حیات الانبیا نه منکر دی، د جهاد د آیتونو غلطه تشریح کوي، د قرآن د آیتونو غلط تفسیر کوي او د حضرت حسین رضی الله عنه په مقابله کې د یزید حمایت کوي وغیره ډېرې ګمراهیانې دي. نو د کفارو د دینونو په مطالعه کې ټیک د متخصص وي، خو د دین مسائل پکار دی چې دی بیان نه کړي او فتوی دی نه ورکوي. عقیده خرابه ده، فکر او نظر د جمهور سلفو نه منحرف دی. الله پاک دی په صحیح دین باندې موږ ته استقامت په نصیب